السلام علیکم. نن زه په ونه چې د یوه مریض سره ناست یم. موږ د سره نن خبرې کوي چې دا بیماري مخته څرنګه وه او وروسته د حالات څرنګه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا اول خپل نوم وښایه خلکو ته او دا پوښتنه بله درنه کوه چې موږ دا ویډیو کوي په دغه شی تو اجازات شته که نه؟ مون محمد رفیق دی. دغه ویډیو اجازت شته تاسو دا ویډیو وکړئ. ډیره مهرباني. شاه رفیق ته مو ته دا وښایه چې مخته تو علاج نه وه کړی که نه؟ تو بیماري چې کومه څو در باندې کېدل او څه حالات دي؟ مخکې چې د مو علاج نه و شوی د مو داسې بیماري وه چې مو ته ژوند خوند نه راکوه. زه داسې ومه چې پار ځای کې اپریشن و. دغه وړه کیسه وه مو ته غوټه ته نه جوړېدله او زه د جون مارګ ته تیار وم او اوس چې مو د وجې شریک کړله زه د ژوند په خوند مو د پوه شو هر څه باندې زه پوه شوم. مطلب ویس اول سوچینه و چې د تلل که نه چې ته خپل ژوند خوند نه در پوه یا مړ وای یا دغه سوچینه د تلل اوس ختم شوي اوس هر څه اوس ختم شوي دي. اوس خپل ژوند نوی ژوند مې شریک کړی دی. زبردست نوی ژوند مو ته اوس داسې په پوهېږم ژوند خوند به کوي. اول زه په خپل ژوند نه پوهېدلم او مخته او په تو باندې دا چې کېدل که نه تو ورته ویلي وي چې سار مې خوږېږي او په سارو د بوج وم بدن باندې د همیشه بوج وم هغه اوس ښه شوي دي که نه؟ اوس هر څه ورک شوي دي. واړې کې وړکې غږدو په مو باندې بده لګېدله. واړې کې وړکې خو ډېر خوند کوه او مو واړې کې وړکې نر واخیستله غږدو یې بده باندې لګېده چې چا و جمع سره کړله زه ورته نه تنګېدلم. اوس هر څه مو ته خوند کوي. زه اوس نوی ژوند مې شریک شي. چلو ډیره مهرباني. مو صرف دا مقصد و چې دا موږ خلکو ته دا پیغام ورسي چې کومه د ډیپریشن بیماري دو دغې وجه نه دا تکلیف سړي ته جوړېږي چې ځوم راولې ته خو هغه ته تیار ژوند ختمولې ته تیار خو معمولی علاج سره عین تو دوی ګولې وی خالی یوه ګایي چې به ګایي د سره انسان طبیعت دا راشه شي چې ژوند یې نوی شي. نو دغه پیغام مو نور خلکو ته دی چې د ډیپریشن یوه داسې بیماري دو چې لیده نشي په جواته یا ډیپریشن یا انزایټي یا څومره د دماغي بیماري دا په جواته لیدې نشي خو بیا هم په انسان شوي او انسان ته ډېر تکلیف جوړوي. اکثر خلک داسې دي چې څه غوټه بیماري پرې روشي لوس یې موت شته وی خلکو ته جواب کې چې ها دا یې لوس ممت دی خو دغه بیماري پټه وي چې چاته یا چې طبیعت مې خراب دی څوک ته په کیسه باندې لوړه توجه نه کوي او څوک لوړ لیفټ نه درکوي چې یاره دا آس ماس دی ځکه دا خبرې کوي. امید لرم چې تاسو په دا هغه باندې پوه شوي ویستی. انشاءالله بیا ورو د نوې ویډیو سره. ډېره